کله پاکستان جوړ شو پاکستان وجود لرالو د پاکستان جوړېدو نه مخکې په 26 اپریل باندې عطاالله شاه بخاري رحمه الله چې دهلي کې کوم تقریر کړی و هغه بالکل په ریکارډ دی. عطاالله شاه بخاري رحمه الله ویل وایي که چېرته دا تقسیم د دې لپاره وي دا پاکستان جوړېدل د دې لپاره وي وایي څنګه چې مشرق لمر راخېږي او په دې زما یقین دی دغه شانتې زما په دې یقین دی چې پاکستان به جوړېږي چې څنګه په نور راختو زما یقین دی په پاکستان جوړېدو هم زما یقین دی تحریک په کامیابي کې جوړېږي به خو هغې په هغه رزم دا ویلي که چېرته ماله څوک نن هم دا ضمانت راکړي چې وړوکی شانتې کلی د هندوستان یو وړوکی شانتې قصبه یو وړوکی غوندې علاقه که هلته ماله څوک دا ضمانت راکړي چې اسلام به پوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام به پوره قایم وي صرف زباني جمع خرچ به نه وي صرف نارې به نه وي د اسلام قانون باندې یو ځای حاصلول به نه وي بلکې د اسلام قانون د اسلام دپاره به حاصلولي. عطاالله شاه بخاري رحمه الله ویل زه به د ټول نه مخکې د هغې قیادت کوم زه به د ټول نه مخکې هلته ځم په خپله به هلته ګډه وړم او زه به د هغې د ټول نه مخکې روان یم. خو دا څه چې وینم وایي نوجوانان نسل له دوکه ورکول کېږي د اسلام په نوم باندې به یو ځای واغېستلی شي خو اسلام به پکې نه وي. خو چې کله پاکستان جوړ شو عطاالله شاه بخاري رحمه الله ګوجواري کې د حرام الاسلام د ټولو نه غټ کانفرنس وکړو او هغې ما مخالفت کړی. زه د پاکستان مخالف وم. اوس پاکستان جوړ شو زما ټول ژوند زما ټول خدمت دا به د پاکستان د استقلال او د پاکستان د استحکام لپاره تاریخ ګواه دی چې څنګه نه پاکستان جوړ شوی د عطاالله شاه بخاري رحمه الله یو خبره د عطاالله شاه بخاري رحمه الله یو جلسه چېرته یو تقریر د هغې یو کردار د هغې یو عمل د پاکستان خلاف د څوک وښیي د هغې لاس او زموږ ګرېوان چې کله جوړ شو خبره ختمه شوه. یو سیاسي اختلاف و چې جوړېدل پکار دي که نه دي پکار دي چې کله جوړ شو هغې خپل سیاسي اختلاف پرېښودو. حسین احمد مدني رحمه الله ته د دې ځای چې کوم موردینو هغې خط ولیکلو چې دې تاسو به د پاکستان د جوړېدو خلاف وایي. پاکستان جوړ شو زموږ کردار ورته دی چې چلو دلته نه هجرت وکړو هندوستان ته ځان څه وکړو. حسین احمد مدني رحمه الله مکتوب نن عام د ریکارډ په تاریخ د صفحې باندې موجود دی هغې ورته ویل نه وایي د پاکستان د استحکام لپاره کوشش وکړئ. پاکستان جوړ شو اوس د دې د خرابولو کوشش مه کوئ ودروئ دا په خپلو پښو باندې مضبوط کړئ پاکستان او د پاکستان لپاره خدمت وکړئ. او عجیبه جمله ویله حسین احمد مدني رحمه الله هغې ویل یو علاقې کې جومات جوړېږي د علاقې خلک دا اختلاف کولی چې جومات وړوکی پکار دی که جومات غټ پکار دی دې ځای کې جومات پکار دی که دې ځای کې جومات پکار دی. دا اختلاف د علاقې منځ کې راتلی شي د کلي خلکو منځ کې دا اختلاف راتلی شي خو چې کله جومات جوړ شي چې کله جومات جوړ شي په ټول خلکو د جومات تعظیم بالکل لازم دی او په ټول خلک به د جومات تعظیم کوي. بیا به داسې نه وایي چې دا جومات خو زما دغه اختلاف جوړ شوی دی ما خو دلته نه ویل ما خو دې ځای کې جومات غوښتو ما خو دونه نه ویل ما خو دونه جومات غوښتو چې جومات جوړ شي د هر چا لپاره مقدس وي. هغې د پاکستان تصویر جومات سره ورکوي دا خو د جومات باندې جوړېدلو اوس به ټول خلک د پاکستان د استحکام لپاره کار کوي. درېیم نمبر ابوالکلام آزاد رحمه الله هغې د پاکستان تحریک پاکستان مخالفت کولو او د مخالفت وجې مخکې چې ما ذکر کړو مخکې درې وجې وې چې کله پاکستان جوړ شو او بیا چې کوم ریاستونو هغې ته د الحاق اجازت میلو شو چې ستاسو د چا خوښئ پاکستان سره الحاق وکړئ. بلوچستان قلات ریاست و سوات ریاست و داسې نور ځان له ریاستونو دې ته چې څوک چا سره ملاوېږي څوک چې چا سره الحاق کوي ځن کېږي هغې سره د الحاق وکړي. امیر حیدر خان د قلات د بلوچستان د رئیس و هغه له چې کله دا حکم راغلو چې ته چا سره پیوند ته کېدل غواړې هغې اراده وکړه چې بلوچستان هندوستان سره کړي. خو د هغې نه مخکې امیر بخت برنجو د هغې وزیر وزیر خاص هغې ته ویل ته پهله لاړ شه هندوستان ته او د کانګرس چې کوم مشران دي هغې سره ته ملاقات وکړه او هغه ته دا وویل هغې نه رایې واخله چې یاره زه دا غواړم چې بلوچستان د هندوستان سره الحاق وکړو هندوستان سره شي. برنجو صاحب وایي زه چې لاړم وایي د ټولو نه مخکې پهله ملاقات ما ابوالکلام آزاد رحمه الله سره وکړو څوک چې سرکرده لیدلو وایي نه چې زه سره ملاقات وکړم نو نورو سره به لاره لږ اسانه شي او دی به مې کانګرس والا سره ملو کړي.
چې ځان سره کېناستم چې راځي چې څنګه راغلی وایي ما ورته چې امیر حیدر خان رالېږلی او د هغې اراده دا ده چې د بلوچستان الحاق چې دی نو دا هندوستان سره وکړي زه تا سره مشورې ته راغلی چې د کانګرس د خلکو نه رای والم وایي مولانا ابوالکلام آزاد ډېر زیات خفه شوي راځئ چې دا څه کوئ دا بدون دی ما ته چې لاړ شه هېڅ چا سره میلاو نه شي امیر حیدر خان ته ووایي چې الحاق پاکستان سره وکړه هندوستان سره الحاق ونکړي او وزیر ته نه واپس راولېږلم بالکل تاریخ د پاکستان تاریخ او بالکل کتاب کې موجود دا خبره هم د ریکارډ ده وایي هغې ته واپس راولېږلم هېڅ کانګرس رهنما ته پرې نه بلم هېڅ چا سره ما ملاقات ونه کړو ابوالکلام آزاد د هندوستان نه راولېږلم وایي امیر حیدر خان ته وایي چې ته پاکستان سره الحاق یې پاکستان سره وکړه چې پاکستان هندوستان سره بالکل الحاق نه کوه هغه وروسته چې کله پاکستان جوړ شو دی د پاکستان مخالفت نه کولو مخالفت یې د دغه دریو خبرو د وجې نه کولو د پاکستان مخالفت نه د تقسیم مخالفت دا د تقسیم مخالفت چې مسلمانان نه تقسیموي خو چې کله تقسیم وشو بیا په تقسیم باندې علماء دیوبند د هغې لپاره کردار کړی خو زه تپوس دا کوم که حسین احمد مدني رحم الله علماء دیوبند کې دی که الله شاه بخاري علماء دیوبند کې دی که مولانا ابوالکلام آزاد علماء دیوبند نه حسابې شبیر احمد عثماني ولې د علماء دیوبند نه حسابې ظفر احمد عثماني ولې د علماء دیوبند نه حسابې مفتی شفیع رحم الله د علماء دیوبند نه ولې حسابې اشرف علي تانوي رحم الله د علماء دیوبند نه ولې حسابې د دې خلکو په کردار باندې د دې خلکو په محنت باندې تو سرحد کو صرف د علماء د وجې نه چې کله ریفرنډم کېدو چې دې چا سره شي نو دې وخت کې شبیر احمد عثماني رحمه الله مفتی شفیع رحمه الله اشرف علي تانوي رحمه الله په حکم باندې دې د ټول صوبو سرحد دوره وکړه او دلته خلک تیار کړل چې پاکستان سره الحاق وکړي او ریفرنډم ټول پاکستان له ورکړي که نن دا کوم ځای پاکستان سره دا خو د علماو د کردار کله چې د پاکستان اولنۍ پرچم کشاهي کېده نو مشرقي پاکستان کې ظفر احمد عثماني رحمه الله او مغربي پاکستان کې شبیر احمد عثماني رحمه الله دا دواړه د علماء دیوبند بچي دي دا دواړه د علماء دیوبند سرخین دي دا علماء دیوبند دي دې دواړو د پاکستان د ټولو نه لومړی جنډه چې اوچته کړه دلته شبیر احمد عثماني رحمه الله اوچته کړه او بنګال کې ظفر احمد عثماني رحمه الله اوچته کړه دا هم د علماء دیوبند نه خو بات نه دي دام علماء دیوبند دي د دې کردار ولې مخکې کړ نن د نوي نسل مازغه سره د دې لپاره د هغې ذهن کې دا خبره اچول چې علماء دیوبند خو د پاکستان خلاف وو شبیر احمد عثماني دا د علماء دیوبند دا د دیوبند شیخ التفسیر د دیوبند شیخ التفسیر د هغې کردار ولې مخکې ته راولي اشرف علي تانوي رحمه الله چې د دې ټولو سالار دی د دې ټولو شیخ دی د دې ټولو طریقت دی هغې په خصوصي حکم باندې شبیر احمد عثماني رحمه الله مسلم لیگ کې شامل شو مفتی شفیع رحمه الله مسلم لیگ کې شامل شو دا علماء دیوبند دي طرف کردار دوسری نه ده پکار حقیقت ښودل پکار دي دواړه طرفونه ښودل پکار دي او دا ویل پکار دي دا هم ورته ویل پکار دي چې څه دپاره دوی ولې مخالفت کړی دا ما ستاسو مخې ته